إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له وحده لا شريك له ولا أصل له ولا فرع له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم زما مشرانو کشرانو او د اورمړو غیر مسلمانانو لکه څرنګه چې ما ستاسو وړاندې یو آیت مبارکه د سورت بقره آیت نمبر 174 تاسو وړاندې تلاوت کو دې کې الله تعالی جل شانه زجر بیان کړی د هغه خلکو د پاره چې کم خلق د الله د کلام او د الله د حکمونو نغلا کوي او د الله هغه مسلې چې کمی حقي مسلې دي اور هغه د خپل امت او د خپل مسلمانانو نه پټي او پټي هم او بلکې صورتونه نور وته جوړي صرف د دیوجه نه چې هغه د مخلوق نه یره کوي چې دا سینوي چې د غیر الله ماته چیرې نقصان یا څه ضرر را ورسي او دا هم صرف د دې وجه نه چې د مسلمانانو ایمان په الله باندې نشته که چیرې زموږ ایمان په الله تعالی جل شانه باندې وي نو موږ به د مخلوق نه د یری او ضرر او د شر تمه بیخي نه ساتلی به هر حال ما چې د کوم آیت مبارکه ولستلو دی کې الله تعالی زجر بیانوي او د هغو خلکو حال بیانوي چې کوم خلق د الله تعالی کتاب نه حکمونه پټوي د هغه حق وینا پټوي نو الله تعالی فرمایي چې هغې
چې د کم حق پټي د دې سوچ یو شان دی چې موږ بس ښه کار کوو خو الله تعالی وایي چې زه حقیقت بیانوم چې د دې خلکو حال څه دی او دوی کوي څه هغوی خو په خپل سوچ او په خپل فکر کې دا خبره کوي چې موږ ډېر ښه کار کوو چې دا کم کار موږ کوو دا موږ بالکل جایز او حلال کار کوو خو ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې حلال او حرام او جایز ناجایز دا د الله د کتاب مطابق به وي نه د علماو د رای مطابق نه د هغوی د فتاوو مطابق او نه د هغوی د فتوو مطابق نه الله تعالی فرمایي چې ان الذين یقینا هغه کسان یکتمون چې پټوي اوس په دې باندې ځان پوي کې چې څه شی پټي او څوک پټي الله تعالی فرمایي چې ډیر داسې مسلمانان دي چې هغوی د الله احکام پټوي او د الله هغه حق خبرې پټوي چې کوم الله تعالی نازل کړي په خپل کتاب کې خپل بنده دپاره هغه حکمونه چې الله تعالی د زندګۍ تیرولو دپاره رالیږلي دي او ستا د مسلو حل کولو دپاره رالیږلي هغه مسلې تا نه پټوي خو دا خلک چې دا کمی پټوي په دې باندې هم ځان پوي کې چې دا قرآن هر مسلمان دپاره راغلی دی نو دې کې چې دا کم یکتمونه دی نو د دې نن سبا مصداق څوک جوړیږي اول دا خلک وپېژنئ که تا خیال کړی په دې کې زما او ستا مزدور غریب نه راځي چې هغه غریب د قرآن نه دی خبر یا عام دکاندار چې هغه د قرآن نه دی خبر هغه پکې نه راځي دغه شانتې نورې مختلفې داسې ادارې شته دي چې هغې قرآن سره هېڅ قسمه تعلق نشته دی هغې په دې کې نه راځي بلکې هغه خلک راځي چې هغه دعویدار دي د دین اسلام چې دا قرآن الله مونږ ته رالیږلی دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په واسطه باندې اوس د دې رسول زمون کار دی د پیغمبر چې کوم میراث دی هغه مونږ ته پاتې شوی دی که تاسو خیال کړی په دې منبر باندې چې ناست وي یا دغه شانتې نور مختلفو سټیجونو باندې چې ناست وي نو دوی دا دعوه کوي چې د علماو بېعزتي مه کوئ د علماو بدې مه وایئ علماو پسې بکواس مه کوئ او دا خبره صحیح ده چې نه دي ویل پکار خو چې کله علما هغه شانتې شي چې کوم علما الله تعالی قرآن کې ذکر کړي دي هغه علما نه چې دا کوم یکتمون کې راځي نو الله تعالی فرمایي چې ان الذين یقینا هغه کسان یکتمون چې پټوي ما هغه څه انزل الله چې الله نازل کړي دي اول خبره به مونږ په دې یکتمون باندې وکړو که تا خیال کړی وي چې نن سبا زمونږ مسلمانانو ته چې دا کم خلک په منبر ناست دي دعوه کوي او دعوه کوي هغه په داسې طریقې سره کوي چې دی وایي چې مونږ خو چې پیغمبر د مونږ چې کوم دعوت چلو د کومه طریقه بیانو د کومه طریقه ښیو او د کوم څه چې وایو دا مونږ د ځان نه وایو بلکې دا د دې وجې نه و چې دا مونږ ته الله تعالی نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پریښي دي هغه دعوه د دې علماو دا ده او د دې خلکو دا ده چې هغه وایي چې العلماء ورثة الانبیاء دي دا دعوه کوي چې مونږ د علما چې کوم دي دا وارثان دي د پیغمبر او د تمام جمهور علماو په دې اتفاق ته چې پیغمبر نه په وراثت کې مال او څه شی نه پاتې کېږي که هغې نه پاتې کېږي نو صرف علم او دین پاتې کېږي د الله قانون پاتې کېږي خو افسوس په دې خبره باندې چې دی دا نیم روایت ته ګوري او نیم روایت زما او ستا مخې ته وایي خو زما او ستا امي که چرې دا د قرآن نه خبره او د الله جل شانه احکامو نه خبره یا د پیغمبر هغه روایت چې کوم د قرآن سره ټکراو نه خوري هغې نه خبر وی امنګړتو نه ویم چې کوم قرآن سره ټکراو نه خوري څه مناسبت وي هغې نه خبره نو دا خلک به نه ګمراه کولی نو نن سبا د منبر خاوند چې کله کینی نو هغه ته وایي چې العلماء ورثة الانبیاء علما چې کوم دي دا وارثان دي د انبیاو چې دا کم دعوت چلو د کمې طریقې ښیو د کم هر څه چې کوو که ناروا دي که جایز دي دي دعوه دا ده چې دا مونږ ځکه کوو د پیغمبر ښودلي دي حالانکې دا روایت دی نیم وایي روایت پوره داسې دی چې ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر دا روایت کې مون سره دی کذابیت کوي تضاد کوي هغه نیم روایت صرف د دې دپاره وایي چې د هغې سره د دې دکانداري د هغې کار د هغې چې کومه فایده د دنیاوي اعتبار باندې حاصلوي هغې ته نقصان نشته نو ځکه زما او ستا
مولا داسې په ډاډه سره وایي چې العلماء ورثة الانبیاء. کني مخکې کې چې دا کوم روایت ما ویلې د دې پوره دغه لاندې پورې روایت دا دی چې انبیا نه پرېږدي او انبیاو نه وي هیڅ قسمه میراث مګر چې شی وي نه چې کم دی دینار وي نه چې کم دی درهم وي بلکې هغې چې شی وراثت کې پرېښي وي. انما ورثوا العلم فمن اخذه یقینا پیغمبرانو په وراثت کې پرېښی دی علم او علم هغه علم نه چې کم ته ما ورته علم وایو بلکې علم هغه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلي دي. او په دې باندې انشاءالله زه مخته خبره کوم. نو علم الله تعالی مونږ ته خپل کتاب را لېږلی دی خپل قانون یې را لېږلی دی. په کار ده چې ما او تا ته عالم دا دعوه کوي چې العلماء ورثة الانبیاء. نو مخکې ته چې دا روایت کې کم څه راځي چې الله وایي چې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دا الله قانون چې کم دی کم قاعده او کتاب چې ما را کړی دا هغه میراث دی او دا رسول دي ما ته. خو نن سبا زما اوستا مولا یا شیخ یا ملک دغه شانتي دا نور مختلفي چې کم ځان له عہدې جوړې کړي دي په دین کې دي چې کم ایجاد کړی دی چې دا دعوه کوي چې وایي چې موږ د علماو نه د پیغمبر وارثان یو. نو دې ته په کار ده چې الله تعالی د پیغمبر اسلام چې څنګه فرمایلي دي چې علم ما ته وراثت پاتې شوی دی نو په کار ده چې دې علم رسولی. خو نن سبا ته د عالم سړي ته کښېنه د جمعې په ورځ یا عام طور باندې بیانونه د ده ته وګوره دا چې تا ته کله هم کینی په سټیج باندې او زموږ پلان کې بزرګ داسې و هغه بیا داسې وکړلو زموږ پلان کې شیخ چې و که نه هغه به د شپې داسې تهجد کول زموږ پلان کې شیخ چې و که نه هغه به داسې کول داسې بېځایه تعریفونه به کوي چې کم بېځایه نه د ځای والا تعریفونه به هم د مخلوق نه کوي. دا منبر چې تا ته عامي جوړ کړی دا جومات چې تا ته عامي جوړ کړی دی یا دغه شانتي د ته نور وسایل چې عامي جوړ کړي د دې دپاره تا ته نه دي جوړ کړي چې ته کښېنې او د مخلوق تعریفونه ورته شروع کړي بلکې ده تا ته دې دپاره جوړ کړی دی چې دې ته ما ته دین وښیي او قرآن وښیي. مګر افسوس نن سبا علماو باندې چې دي کله په منبر کښېني دي هغه څه وایي چې کم څه کې دي ته خیر وي. ارمان دی چې دا هر څه یې ویلی چې دا کم کې دي ته خیر دی خو چې قرآن نه خو وی که نه دا د قرآن هم نه وایي بلکې د خپلو اکابرو کتابونه واقعي به درته بیانوي چې بیا داسې وشول او بیا داسې وشول او بیا داسې وشول مختلف قسمه منګړتې واقعي دي چې بیا تاسو ته بیانوي. بهرحال ما خبره کوله چې دا کم سبا چې نن سبا کم علما دعوی کوي چې پیغمبر مونږ ته وراثت کې علم پرېښی نو چې علم یې پرېښی خو د الله کلام ورسوه. که پیغمبر تا ته پرېښی دی خو تا ته قرآن پرېښی دی کم پیغمبر تا ته را رسولی دی خو تا ته دغه قانون را رسولی دا الله آیین تا ته رسولی نو تا له پکار دی چې ته د آیین ورسې. اوس به مونږ تپوس وکړو د پیغمبر نه چې ای پیغمبر صحیح ده تا خو ته عوامو ته یا علماو ته چې کوم د وراثت پرېښوستلو علم د وراثت کې ورته پرېښوستلو خو ای پیغمبره دا وراثت کې دې ته کول څه پکار دي او تا څه کول. نو د دې تپوس به مونږ قرآن نه وکړو. قرآن کې الله تعالی په سورۃ مائده آیت نمبر 67 کې الله تعالی فرمایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر استا هیڅ قسمه کار نشته ده ستا څه هیڅ قسمه ذمہداری نشته ده ما تعالی هیڅ قسمه شی نه دی رالیږلی بس چې کم قانون مې درته رالیږلی دی او کم کتاب مې درته رالیږلی دی او کم قاعده مې درته د زندګۍ رالیږلی دی ته څه شی وکړه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر استا کار څه دی بلغ ورسوه ما هغه څه انزل الیکا چې نازل کړی شوي دي ستا طرف ته تا ته چې نازل کړي دي څه شی نازل کړي دي. اے مسلمانه تا ته هم پته ده اے مسلمانه ستا مولا ته هم پته ده اے مسلمانه ستا شیخ ته هم پته ده اے مسلمانه ستا هر هغه عالم ته چې کوم په قرآن باندې پیږي ورته پته ده چې الله تعالی صرف کتاب پیغمبر ته ورکړی دی قرآن پیغمبر ته ورکړی دی. خو افسوس په دې خبره چې الله تعالی دې ته طریقه هم ښودلې چې ای پیغمبره ستا کار څه شی دی ورسوه هغه څه چې تا ته مونږ نازل کړي دي. نو اے مولا اے شیخه اے قاری اے مفتی یا دغه شانتي دا نور مختلف چې کم اصطلاحات دي جوړ کړي دي یا القابات دي جوړ کړي دي قرآن ښکاره پیغمبر ته ویلي دي چې اے پیغمبر ستا کار دی هغه څه رسول چې کوم ته الله نازل کړي.
او دې باندې اتفاق دی چې الله تعالی څه نازل کړي دي کتاب نازل کړی دی او کم کتاب قرآن نازل کړی دی نو الله تعالی ښکاره ویلي دي چې ای عالمه تا ته خو صحیح ده ستا خو وراثت دی خو وراثت څه شی دی پیغمبر ته ما قرآن کې بیان کړی دی چې ورثه هغه څه چې ما تا ته نازل کړي دي همدغه شانتې سورة نور آیت نمبر 54 کې الله تعالی فرمایي پیغمبر ته په یو بل ځای کې وما على الرسول الا البلاغ المبين وما على الرسول او نشته دی پر رسول باندې هیڅ قسم ذمہداری او هیڅ قسم شی په نشته مگر چې شی دی په بلاغ المبین رسول د دې کتاب دی رسول د دې قانون دی رسول د دې واضح بیان دی او په دې ځکه غور وکړئ چې الله تعالی وایي چې وما على الرسول او نشته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الا مگر چې شی دی په باندې بلاغ المبین رسول د دی واضح بیان دی قرآن ته الله تعالی په خپل باندې وایي چې دا کتاب دی او کم کتاب دی بلاغت ته کم بلاغت ته دا هغه بلاغت دی چې مبین دی ښکاره دی واضح دی خیر د زمونږ نظریه نه د دې په کتابونو کې وګوره چې د دې بلاغ څه معنی ده د دې مبین څه معنی ده مبین خو ښکاره الله تعالی بیان کړی چې دا کتاب ښکاره کتاب دی واضح کتاب دی او زما استاد مولا چې نن سبا ما تکیلی او می سړی یو نیم کتاب یا نه یو نیم د آیت حواله ورکړي چې د پلان کې آیت خود سي دی د قران کې خو الله تعالی د سی ویلي دي نه کنه ته خو په دې شیزونو نه پويږي ولی تا خو څوار د علوم نه دی ویلي تا خو صرف نه دی ویلي تا خو نحو نه دی ویلي تا خو منطق نه دی ویلي السيد چې نحو نه دی ویلي منطق نه دی ویلي صرف نه دی ویلي دغه شانت د نور فقه نه دی ویلي د مختلف علوم چې تار استدای نه دی ویلي خو استاد سوچ ته چې د دې علومونه علاوه ویلې نشي دلته کې الله تعالی وت بلاغ المبین ولې ویلې ده واضح بیان وت ولې ویلې ده چې شي د پاره د زده کولو د پاره د کتاب د قانون د زده کولو د پاره د 1400 علوم ضرورت شته بغیر د 1400 علوم نه کیږي ته ډېر خو پوهیږي ځکه چې الله تعالی خو ښکاره ویل چې دا مبین ده ښکاره کتاب نو چې 1400 علوم مطابق حاصل کې هغه نه بعد ته د کتاب باندې پیګنو بیا د الله تعالی دې کې مبین ولې ویلې ده هاذا صراط مستقیم ولې ویلې ده افسوس په دې خبره باندې چې علماو ناس د پیغمبر وراثت ته دي بیانې د پیغمبر وراثت خو په هغه طریقې نه بیانې چې په کومه طریقه پیغمبر پرې خېده بهر حال خبره دا نه خو ما صرف د مبین باندې خبره وکړه الله تعالی په بل سورته مائده آیت نمبر 99 کې فرمایي ما علی الرسول الا البلاغ دا الله تعالی قرآن کې پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم ته په یو بل ځای کې فرمایي ما علی الرسول الا البلاغ ما علی الرسول هیڅ قسم ذمہداری نشته ده هیڅ قسم کار د پیغمبر نشته ده مگر څه کار ده الا البلاغ چې هغه ورسي دا قرآن خلق په دې قرآن پوهه کی بیان کی دا قرآن خلقو ته نو دې ځکه خو بیا الله تعالی په سورۃ مائده آیت نمبر 99 کې خطاب کوي چې پیغمبره تو ورسو دا کتاب نو اے مولا چې ته ځان ته وې چې زه وارث د پیغمبر یم دا آیتونه تا نه دي د قرآن کې دا تا چې کوم کارنامه جوړ شروع کړي د کوم کتابونو حواله ته ورکې چې د کوم مخلوق کتابونه تا راغستې په دې باندې ته د غټه غټه مسالې حل کې چرته خو اختلافات پیدا کې حل کول ولا خو یو کتاب الله تعالی قرار علی ګرځي چې دا کتاب د چې په دې ته فیصله وکړي هغه به حل شي د دینه علاوه چې ته کوم فیصله کې کوم کتاب باندې کې دا غیر الله کتاب دی د غیر الله په کتاب باندې فیصله نه دي کړي غیر الله په کتاب باندې چې کوم د چا اختلافات نه دي ختم کړي کته اختلافات ختمه کته دروغ راولي کته اتفاق راولي نو ته به دې کتاب ته خلق راغواړي ته به دا خلکو ته دا کتاب خې کني ته ماته وایې چې دا کوم څلو پنځه قسم مذهبونه زموږ جوړ دي یو وی چې داسې بکې بل وی چې منځ کې به داسې کې مختلفي مسلې دي چې دا اختلافات جوړ کړي دا قرآن کې شته دا اختلافات دا په دې وجه باندې نشته چې قرآن دا کتاب را لګل د دې لپاره چې اختلافات ختم کړي او زما استاد چې دا اختلاف دي دا صرف د دې وجه نه چې غیر الله کتاب ته مونږ ناسو تکینه د الله کتاب ته چې د ستا اختلافات ختميږي او کنه افسوس په دې خبره چې په قرآن ځان نه پوي او قرآن محتاج د مخلوق د کتابونو ګرځولې د دې د وجه نه دي خوار او ذلیل دي او اختلافات دي بهر حال الله تعالی په سورۃ مائده آیت نمبر 92 کې وایي بل ځکه بیان کوي علی رسولنا البلاغ المبین پر رسول باندې چې شی دی رسالت ته رسول دی د چې شی رسول دی د کتاب مبین
دا بار بار چې زه د حوالې در کوم دا د دې وجې نه در کوم چې دا داسې نه ده چې قرآن نه دی ویلي زه وایم دا قرآن بار بار بقاعده دې ته نشاندهي کړې ده چې ای عالمه ای دعویدار صحیح ده ته دعوا وکړه ستا په دعوې باندې زما هېڅ قسم اعتراض نشته خو قرآن خو وراثت د پیغمبر داسې ښودلی چې هغه ویلي دي بار بار الله پیغمبر ته دا خطاب کړی چې ای پیغمبر ته ورسوه دا کتاب بعضې ځینو کې ورته مبین ویلې بعضې ځینو کې نور صفتونه ورته الله ښودلي دي بیان کړي دي نو افسوس په دې خبره باندې چې پیغمبر قاعده دی داویدارو ته الله تعالی طریقه هم ښودلې چې پیغمبر ته بار بار وایي چې ای پیغمبر ته ورسوه دا دي خو نن افسوس زمونږ په مولا باندې زمونږ په شیخ باندې شیخ الحدیث باندې چې هغه کله کینی نو هغه مونږ ته د خپلو اکابرو فلسفي شروع کړي چې هغه مونږ ته کله په منبر کینی هغه مونږ ته کیسې د رحمان بابا کیسې شروع کړي اباز او پکې کیسې نه شعرونه زده کړي دي شعرونه پکې شروع کړي او هغه هم د مخلوق داسې شعرونه دي پکې چې توبې به وباسي شرکي الفاظ پکې عقیده پکې بقاعده د کفر پرته وي نو الله تعالی ما خبره په دې یکتمون باندې وکړه چې دی پټوي نو وراثت خو الله تعالی دې ته پرېښی دی صحیح د پیغمبر دې ته وراثت پرېښی دی علم یې پرېښی دی خو طریقه ده ته ما وښودله چې قرآن خپله بیان کړی دی چې ای مسلمانه تا ته یې پرېښی دی خو ته به وراثت په څه طریقې باندې سنبالې تی چې سنبالې نو دغه شان رسې به هغه څه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی په قرآن کې فرمایلي دي اوس به راشو ما انزل الله باندې به خبره وکړو چې ما انزل الله کې الله تعالی څه وایي چې شی نازل کړي دي آیا بخاري نازل کړی دی تاسو نه تپوس کوم مسلم نازل کړی دی ابو داود نازل کړی دی ترمذی نازل کړی دی چې دا کوم علوم دي جوړ کړي صرف نحوه نازل کړي دي کتاب نازل کړی کنه او کوم قرآن نه کتاب نازل کړی دی قرآن نازل کړی دی نو چې قرآن نازل کړی نو افسوس زما او ستا په هغه سړي چې په منبر ناست دی هغه د مخلوق خبرې کوي هغه دعوه د دې کوي چې زه د پیغمبر وارث یم او باوجود د دې چې کوم د مخلوق د کتاب مشن چلی ظالمه تا ته الله تعالی داسې قانون داسې کتاب درکړی دی که په دې عمل وکړلو چې دا کم مخالفین تا باندې نن ظلم کوي چې د تا بې ځای ځای کې وینې تویوي په تا باندې جبر کوي تا له خپل چې کوم مدنیات ستا په ملک کې دي ستا په وطن کې دي تا له یې نه درکوي دا یې په دې وجه نه درکوي چې تا په قرآن عمل نه دی کړی کله چې تا په دې قرآن وکړو د دې سړي به دومره جرأت نشي چې دا تا له مخې ته راشي ولې چې تا له به قانون جوړ کړی الله تعالی چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو په دې قرآن باندې منګولې ټینګېږئ او په دې قرآن چې تاسو منګولې ټینګېږئ فرقو کې مه بڼاو کېږي او چې کله تاسو متحد وئ نو چې کله په یو مسلمان باندې څه قسمه شر راغلو یا څه قسمه وبا پرې راغله د مخالف د سیډه نو چې کله مونږ او تا په اتفاق باندې ونو د دې سړي مقابله به کوو هغه په دې نه مېرېږي چې دا مسلمانان خو ټول متفق دي دا خو که زه دې سړي سره ظلم وکړم دا ما پسې دا ټول روزي افسوس په دې خبره باندې که نه اهل حدیث سره ظلم کېږي نو پنجپیری بریلی یا دا نورې کومې مکمي دي دا ورنه ځان برات کوي چې مطلب دا زموږ سړی نه دی که پنجپیري سره کېږي نو هغه وایي چې دا اهل حدیث وایي چې دا زموږ سړی نه دی که بریلي سره کېږي دا نور وایي چې دا زموږ سړی نه دی او که قرآن باندې تاسو یو ځای ته راجمع شوئ او اتحاد هم وکړو همدا کتاب هم ځان له چې کوم دی آیین او قانون جوړ کړی په های کورټ او سپریم کورټ همدغه شانتې په هر هغه ځای کې چې کوم ځای کې الله تعالی قانون چلیږي او داسې یو ځای نشته چې قرآن په هغې ځای کې نه چلیږي هر ځای کې د قرآن ضرورت شته ولې چې دا الله مونږ ته رالیږلی د زندګۍ تېرولو دپاره دی نو که چېرې دا قرآن مونږ په هغه ځینو کې کېښوستلو نو چېرې به هم د مخلوق کم ظلم او کم جبر د دې نه به مونږ نه یېرېږو ولې هغه به مونږ نه یېرېږي چې دا خلک په قرآن باندې مین خلک دي د الله باندې مین خلک دي او الله دې ته اعلان کړی چې کله په یو سړي ظلم کېږي نو تاسو ټول به د هغې مخنیوی کوئ خو ارمان چې په دې قرآن باندې خو د چا ایمان وی که نه زمونږ د ملا پې نشته نظامي به نه به مونږ څه ګیله وکړو نو الله تعالی فرمایي ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اے مسلمانا پټوي هغه خلق قرآن کې الله تعالی خطاب کوي چې پټوي هغه خلق سشه پټوي ما هغه څه پټوي انزل الله چې الله نازل کړی دي من الكتاب د کتابنا ويشترون حاصلوي دا خلق په دې باندې به ثمنا قليلا به په دې باندې حاصلوي چې شي حاصلوي ثمنا قليلا قیمت لک په حاصلوي د دنیا لکه غونډه فائدہ ګوري خو د قرآن حکم ته نه ګوري د الله حکم ته نه ګوري دا تفصیلی بحث ته په دې باندې وروسته خبره کوم اول خبره په دې وکړو چې ما انزل الله کې الله تعالی چې شی نازل کړي په دې باندې اول ځان پوهیږي قرآن خو بار بار وایي چې ته کله په ما باندې فیصله کې او په ما باندې یوه مسله پیش کړي نو هغه به زه حل کړم خو چې کله ته په ما نه پیش کې په ما انزل الله نه ته زده کړه نه کې نو دا مخلوق به دې په مختلفو فرقو کې او مختلفو تنظیمونو کې مختلفو جماعتونو کې جدا جدا کی
قرآن نه بدینا خبر کی همدا روایت همدا منګړت حدیث بدلوي همدا منګړتی کسی بدلوي نو دلته کې چې کم ما انزل الله نه بعد من الكتاب راغله دي د منل کې چې د کم من ده په دې ځان پوي کې په دې ځکه بعض مفسرین او محققین لګي چې دا د سینې چې ته یو مسله پټه کې او سل پټه نه کې ښکارای کې نو ته ګناګار بنئ دا من د دې د پاره د دې خاصیت دي چې په دې بنا باندې راوړې شوی دی کچری تای و مسله هم پټکا وړه غونډه مسله دې هم پټکړه نو ته د دې قران آیت په وعید کې راغله ته د دې مصداق جوړیږي او تاسو به هغه څه کیږي چې ورسته کوم الله تعالی فرمایي چې ولهم عذاب الیم تا د پاره به عذاب او داسې عذاب وي چې بس دردناک به ډېر سخت عذاب وي او د جهنم عذاب منګړت واقعو به موریدلی خو قران خپل وي چې ولهم او دوی د پر عذاب وي علیم دردناک عذاب نو چې الله تعالی یو شی ته دردناک وي نو هغه دردناک وي بهر حال اوس دې ځکه چې من الكتاب کې دا من کم راغله د دې وضاحت خو ما ويشترون به ثمنا قليلا او دې په دې باندې قیمت اخلي او قیمت ډیر کم قیمت اخلي په دې ځان پوي کې چې دا کم قیمت اخستلو څه مطلب دی د دې مطلب دا دی لکه نن سبا زموږ تاسو معاشري کې که تاسو خیال کړی چې مونږه یوې حلال روپۍ ته په سلو حرامو باندې برواله ورکو د دې وجه نه چې وا حلاله د سلو حرامو نه ډیره زیاته ده نو دې ځکه الله تعالی د کنایي په تور ویلي دي که ته هر څومره ډیر دولت ته په ملاويږي پیسې ته په ملاويږي جمعه ته چاندي ته په ملاويږي ستا خېټه پیډه کیږي ستا جيب پیډه کیږي د دې هیڅ قسمه قیمت نشته چې دې سمنن کړي دا یو ډیر معمولی مقدار باندې مال دولت ته او الله تعالی قران کې بار بار پیغمبران مختلف پیغمبران دي چې هغه اعلان کړي په قران کې او خپل قوم ته څه ویلي دي اولنې به د نوح علیه السلام متعلق چې نوح علیه السلام کله قران خپل کتاب یا خپل کم قانون ته خلق راغوخته او د الله وحدانیت او توحید ته خلق راغوخته نو خپل تقریبا نوح علیه السلام 950 سال چې کم ده دعوت چلولې او په دې دعوت کې په قسم اختلافات او قسم مسلې ته تراغلي دنیا تکلیفونه به تراغلي او باوجود د دې تکلیفونو ته چرته هم نه ګوري چې پیغمبرانو په قران باندې څه معاوضه اغستې ده څه قسمه دنیا یې اغستې ده ولې چې هغه الله تعالی قران کې واضح اعلان کوي ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا او ما خلق په آیاتونو د الله باندې دنیا لګا ولې چې د دنیا لګا ده ځکه چې د فانه کیدونکې ده تا ته پاتې کیږي په هغه دنیا کې تا ته عمل پاتې کیږي تا ته هغه څه پاتې کیږي چې کوم عمل ته په قران او سنت باندې کړی دی بهر حال نو الله تعالی په قران سورۃ هود کی آیت نمبر 29 کی فرمائی نوح علیہ السلام خپل قوم ته اعلان کړي او څنګه اعلان کړي مسلمانا هغه داسې اعلان کړي ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله اے مسلمانا نوح علیہ السلام 950 سال دعوت چلی د توحید دعوت چلی الله قانون ته خلق را بلی هغه به قسم تکلیفونه راغلي هغه به قسم حالات راغلي وي او په یو روایت کې به ذکر نه کی په یو آیت کې به تو ونخه چې هغه په قران باندې څه قسمه دنیا فائدہ اغستی وي خپل قوم ته اعلان کوي چې یا قوم لا اسالکم علیه مالا اے قوم از تاسو نه هیڅ قسمه وخت نه کوم هیڅ قسمه بدله تاسو نه غواړم مگر چې شه د نه غواړم او چانه غواړم که زه بدله غواړم د الله نه به غواړم خو چې تا نه زه غواړم صرف دا غواړم چې د الله کتاب ته راتګو کا د الله په قانون باندې ځان پوي کا د الله چې کومه قاعده ده په هغې باندې عمل وکړه نو خپل قوم ته اعلان کوي چې لا اسألکم علیه مالا نه غواړم تاسو نه هیڅ قسمه مال نه غواړم تاسو نه هیڅ قسمه بدله مگر زه به چا نه غواړم الله تعالی فرمایي چې ان اجریه الا علی الله ځکه اجر غواړم زما اجر په چا باندې دی الله باندې دی الله تعالی ښکار قرآن کې وته ویلي چې نوح علیه السلام فرمایي چې خپل قوم ته اعلان وکړي چې زه تاسو نه هیڅ قسمه معاوضه نه غواړم که څه بدله مې نه غوښته د نن سبا مولا په شان یو خبره که تا نه ما چانده غوښته که تا نه ما سرسایه غوښته که تا نه ما زکات غوښته که تا نه ما دغه شان نور مختلف دنیاوي فایدې غوښتې نو یو خبره زه خو تا نه هیڅ هم نه غواړم نوح علیه السلام دوی زه تا نه صرف توحید غواړم د الله کلام کتاب ته راتګ د نه غواړم نو اجر الله تعالی وته فرمایي چې کم اجر دی هغه نوح علیه السلام ویلي دي چې زه که غواړم الله تعالی نه به غواړم همدغه شانتي په سورۃ شعراء آیت نمبر 109 کې
بل ځکه نوح علیه السلام وی وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمین وما اسألكم او نه غواړم تاسو نه هیڅ قسمه څه بدله هیڅ قسمه خیر دنه نه غواړم هیڅ قسمه سرسایي او زکاتونه او دغه شان دي د څلوېښتۍ او د نور خیراتونه هیڅ شی هم دنه نه غواړم زما اجر چې کوم دی هغه الله سره دی په قرآن کې الله تعالی فرمایي ان اجري الا على رب العالمین یقینا زما اجر چې کوم دی نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي زما اجر به څوک راکوي هغه زما هغه ذات سره دی چې هغه څوک دی رب العالمین دی د ټول کائنات پیدا کوونکی دی پالونکی دی نو زکه اجر غواړم زه به اجر الله تعالی جل شانه نه غواړم تاسو نه غواړم لکه نن سبا مسلمان او نن سبا مولای غواړم همدغه شانتي په سورۃ یونس کې بیا یو ځکه الله تعالی دیتا پیغمبر علیه السلام قول الله پیش کړی دی چې هغه وی نوح علیه السلام خپل قوم ته فما سألتكم من اجر ان اجري الا على الله زه تا نه هیڅ قسمه بدله نه غواړم خو غواړم الله تعالی نه غواړم کم رب نه غواړم چې کم د قانون را لګلې دی ولې چې د قیامت ورځې مالک څوک دی مالک یوم الدین د قیامت ورځې مالک الله تعالی دی د خیر ورکولو والا الله تعالی دی د مال ورکولو والا الله تعالی دی د دولت ورکولو والا الله تعالی دی د عزت ورکولو والا الله تعالی دی نو زه تا نه هیڅ قسمه یې نه لرم زه تا نه هیڅ قسمه فایده نه غواړم ځکه تا نه غواړم صرف د کتاب ته راتګ نه غواړم دغه شانتي سورۃ شعراء آیت نمبر 127 کې هود علیه السلام چې کوم د خپل قوم ته خطاب کوي هغه هم وایي دا د حوالی چې در کوم د پسره په دی وجه در کوم چې تاسو کې چې آیا د پیغمبر علیه السلام چې کوم وراثت پرې خې ده په دې باندې چې د کم خلق نن سبا دین او اسلام د علماو په شکل کې مفتیانو په شکل کې شیخانو په شکل کې خلکو ته بیانې او دا کم چې دې څه حاصلې آیا دا حاصلول په قران سره څه تعلق ساتي آیا دین سره څه تعلق ساتي هود علیه السلام خپل قوم ته چې وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمین او زه تاسو نه هیڅ قسمه نفع نه غواړم هیڅ قسمه فایده نه غواړم بلکې زما اجر په چا باندې ده دا زما اجر پر رب العالمین باندې چې هغه علم پیدا کړی دی همدغه شانتي په سورۃ هود آیت نمبر 51 کې الله تعالی بیا فرمایي د نوح علیه السلام کول ذکر کوي چې یا قوم لا اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون دلته کې الله تعالی فرمایي چې هود علیه السلام خپل قوم ته اعلان کوي چې هیڅ قسمه بدله تاسو نه غواړم هیڅ قسمه خیر تاسو نه غواړم مګر تاسو نه زه چې شی غواړم دی کتاب ته راته غواړم دی کتاب باندې د عمل کولو سوال درته کوم دی کتاب ته غوښتو د لپاره تاسو له دعوت چلوم او اجر د چا نه غواړي اجر د الله نه غواړي علی الذی فطرنی ما اجر چې کم دی په هغه ذات باندې دی فطرنی چې زه پیدا کړم افلا تاکلون خپل قوم ته اعلان کوي چې آیا تاسو عقل نه لرئ چې زه به څنګه تاسو نه په دې باندې معاوضه غواړم ځکه چې دا خو د الله قانون دی دا خو د الله کتاب دی د الله په کتاب به زه تانه څنګه معاوضه غواړم د الله په کتاب به تانه زه څنګه چاندې غواړم د الله په کتاب باندې به زه څنګه تانه سرسایه غواړم د الله په کتاب به زه تانه څنګه زکواتونه غواړم او دا خبرې شته دي نن سبا زموږ ستا معاشره کې بعضې داسې علما شته دي چې هغه په سرسایو باندې خپل جوماتونه نه خفت تلي دي صرف په دې وجه باندې چې سرسایه ورته نه ده میلاو شوې او قرآن څه وایي پیغمبران څه وایي پیغمبر خپل قوم ته بار بار دا اعلان کوي چې لا اسألكم عليه اجرا په تاسو باندې هیڅ قسمه اجر زه تاسو نه غواړم او نه مې تاسو نه چې کم دی لالچ ته دی بلکې ما لالچ چې کم دی زما وخت چې کومه ده هغه الله نه ده ماله به د دې اجر الله تعالی راکوي همدغه په سورت شعراء کی آیت نمبر 145 کی اللہ تعالی بیا فرمائی صالح علیہ السلام خپل قوم ته اعلان کی ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اعلان کئی صالح علیہ السلام خپل قوم ته قوم ثمود ته اعلان کئی سورته وای ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين هیڅ قسمه بدله دلانه غواړم هیڅ قسمه دنیاوي لالچ مې دنه نشته او که زما څه قسمه لالچ دی غوښته ده او اجر دی هغه به مال الله تعالی جل شانه راکوي نو دا حواله چې ما درکړي دا په صرف په دې بنیاد باندې درکړي چې دا کم خلق نن سبا داوی کوي ارمان دي چې کومه داوا کوي خو هغه داوا خو د قرآن مطابق خو صحیح وکنه چې کوم وراثت کې هغه وراثت خو تا په هغه طریقې کولې چې کومې طریقې باندې قرآن ذکر کړی نن سبا زما او ستا مولا تاسو نه زه تپوس کوم زما او ستا مولا چې مونږ ته قرآن بیانې هغه دا نه وایي چې ماله زکات راوړه
هغه دا نه وایي چې مال سرسایه راوړه، هغه دا نه وایي چې مال چې کوم دی د دنیوي کوم نفع ما ته راورسي، صرف په دې وجه وایي چې هغه د قرآن خبر دی. خو په دې لاندې د قرآن آیت مې درته وویلې یکتمونه پټوي دي، که پټولی نه قرآن خو واضح پیغمبر ته ویلي چې صحیح د وراثت خو ستا علم دی، خو ستا د وارثان به کوي څه شي، ستا د وارثان به قرآن رسوي او په دې باندې به هېڅ قسمه اجر نه غواړي. او دغه شانتي لوط علیه السلام خپل قوم ته په صورت شعراء آیت نمبر 164 کې اعلان کوي چې زه تاسو نه هېڅ قسمه اجر نه غواړم، بلکې چې شی غواړم صرف د قرآن او د الله قانون او قاعدې ته تاسو راغواړم او دې دپاره دې راغواړم چې که په دې باندې تا عمل وکړو زندګي به دې ښکلي، آخرت به دې ښکلي، دنیا به دې ښکلي. او دنیا خو موږ ته د روایاتو مطابق علماو چې شی جوړ کړی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. نو قرآن کې چې د الله تعالی وایي چې تاسو په دې قرآن عمل وکړئ نو ستاسو به اقتدار شي، ستاسو به قانون شي، ستاسو به بچای شي. نو چې سړی ته الله تعالی وایي چې ته په دې کلام باندې عمل وکړه ستا به بچای شي، قانون شي. نو چې سړی قانون شولو، یو سړی حکم د الله مطابق چلیږي، یو سړی چې کم د کم عبادت کوم امور دی هغه د قرآن مطابق کوي، نو دې نه غټه لویه ازادي زموږ دپاره شته. نو بیا ته څنګه وایې چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. افسوس په دې خبره باندې چې زموږ ستا علما وایي چې دا جیلخانه ده، که دا جیلخانه وي نو بیا الله تعالی ولې وایي چې اقتدار قایم کا، الله اکبر په صحیح معنو سره قایم کا، قانون د الله قایم کا. قانون چې الله قایم شي بیا خو چې کوم د څه قسمه تکلیف انسان ته نه، نو چې څه قسمه تکلیف انسان ته نه نو بیا دا څنګه جیل شول. او که ته نن دا جیل ورته وایې دا په دې وجه باندې ورته وایې چې تا ته پته ده که زه چېرې دین ورته ونه وایم چې دا جیل به وي، روایت کې راغلی دی، نو دا خلکو کې به د دین اسلام جذبه را پیدا شي او چې دې دین اسلام جذبه پکې راشي دا خلک به جهاد کوي، د دې خلاف به جنګېږي. خو تا خو انجکشنې دي لګولي دي، خلک د جهاد نه دي موده کړي دي، خلک د هر قسمه کوشش نه چې هغه د دې باطل نظام خلاف وکړي هغې نه دي منع کړي دي. ولې چې تا ته پته ده که چېرې زمونږ دا خلک دې سایډ ته لاړو نو زمونږ دکانداري خرابېږي، زمونږ مدرسې چې د کوم غټ غټ بلډینګونه ما جوړ کړي دي، د کمپیوټرو ته مې پکې غټې غټې کمرې چې جوړې کړي، دغه شانتې نورو مختلف کورسونه مې پکې جوړ کړي چې په دې کومه پیسه راځي، په دې کومه چانده راځي، په دې کومې سرسایي راځي، دا هر څه به په مونږ بند شي. ډېرې مدرسې دغه شانتې ډېرې نه ټولې مدرسې د عوامو په پیسو باندې چلیږي، جوماتونه د عوامو په پیسو باندې چلیږي، بجلی چې کومې جوماتونو کې چلیږي د عوامو په پیسو باندې چلیږي. خو افسوس زما او ستا په هغه سړي باندې چې کوم سړي دپاره ته دومره خواري کوې او هغه تا ته بیا هم قرآن نه ښیي، هغه تا ته بیا هم د الله قانون نه ښیي، هغه تا ته بیا هم هغه څه نه ښیي چې کوم الله تعالی جل شانه فرمایلي. نن سبا زما او ستا هر مولا، هر قاری، هر مفتی د مدرسې طالب په دې کې مبتلا دی په دې خبره کې. زه دله په دې خبرې باندې قسم خوړی شم چې زه دله خپله واقعه وایم چې زما په مدرسې کې یوه ورځ مونږ ختمونو ختم ته بوتلو، مونږ خو د خپلې سستۍ د وجې نه خو هسې ما استاذ ته وویلې ما استاد جي دا شی ناروا دی، اسلام سره هېڅ قسمه تعلق نشته. چا ویل چې ناروا دی او دغسې دي هغسې دي خبرې راته وکړې بې عزت یې کړمه. نو ما ورته هغسې ګپ کې وویلې ما ته چې قرآن کې خو الله تعالی وایي چې ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، ما ته وایي چې ته مونږ نه ښه پوهېږي، تفسیرونه مونږ پړاو کړي دي او مونږ ته پته ده چې مفسرین د دې متعلق څه لیکي. ما زه خو د مفسرینو په خبرې نه پوهېږم، خو دومره پوهېږم چې قرآن کې الله تعالی دا ویلي چې نه د دې نه دا مراد نه دی. نو داسې عجیبه عجیبه خلک شته نو په دې دنیا باندې. نو ما ته وایي چې دا چې کوم دی او بیا هغې نه تېره شوه چې کله هغه استاد سره خو مې بحث مباحثه وکړه یو ټیمه پورې، ډېر بحث مې سره ونه کړي. نو طالبانو ما ته ویلې چې د پلانکې استاد چې خبر شولو، پلانکې شیخ چې خبر شولو، هغه څه ولې ونه ویلې چې ته یې وې. نو ما خو که ځان نه یوه خبره کړې وي د خېټې نه مې یوه خبره کړې، نو بیا که تاسو په ما اعتراض وکړئ یوه خبره، ما خو چې دا کومه خبره وکړه دا خو ما د قرآن نه وکړه، په والله چې په هغه شي باندې زه بوځ ته راوستی وم. ولې چې زمونږ علماو مونږ ته قرآن نه دی ښودلی، مونږ ته د مفسرینو تفسیرونو بیان کړي دي، مونږ ته چې کوم دی د مسلم، ابو داود، ترمذي د دې روایات ذکر کړي دي. او موږ د هغه مفسرینو ته سوچ په دې خبره باندې چې د یو شي بنیاد چې یا یخی دی او هغې نه به وروسته څه جوړ شي، که ته هر څومره تفسیر او وضاحت یا د هغې چې کوم دی تحقیق وکړو چې شي بنیاد چې یا یخی دی نو د هغې کې به څه نور خیر راوځي. نو هغه چیزونه زما او ستا مسلمان ته بیان کړي دي. به هر حال ويشترون به ثمنا قليلا باندې ما خبره وکړه چې دی په مالونه علي او مالونو خبره ما دله وکړه چې الله تعالی د دې وعید په قرآن کې ذکر کړی دی، پیغمبرانو باقاعده ویلي چې زموږ تاسو نه هېڅ قسمه دنیاوي خیر نه غواړو، بلکې تاسو نه غواړو چې تاسو د الله وحدانیت ومنئ، د الله قانون ومنئ. اولئک ما یأکلون فی بطونهم، اولئک دغه خلک
چې دا کوم خلکو ذکر وشلو ما یاکلون دی اچوي په خپل خېټو کې دی خوري په خپل خېټو کې څه اچوي قرآن فرمای فی بطونهم خېټو ته اچوي الا النار دی خپل خېټو ته ور اچي هیڅ قسم خیر نه ده دا پیسې خو چې کمی دي دا چاندي چې کمی دي دا سرسایي چې کمی دي دا خیراتونه زکاتونه چې کم دي اے معلمه اے مفتی اے شیخ دا هیڅ قسم خیر نه ده الله وتخکاروي چې الا النار دا اور ده اور خېټو ته ور اچي او الله تعالی مخ کی څوري ولا يكلمهم الله يوم القيامه الله تعالی به دې سره د قیامت پر ورځ باندې خبرې نه کوي سوچو کچې سړي سره الله تعالی د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي دغه حساب کتاب نه کوي دغه به حل څنګه قرآن خو بار بار ویلي چې اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها کله چې زلزله شي هر هغه څه چې ځمکې نه روزي نو د انسان په وجه سي چلو شول اریان په پاتې چې د څه روان دي په دنیا کې داسې حالت کې چې الله تا باندې رحمونه کې سوچ کوونو ستا به څه حل نو الله تعالی فرمایي چې دې سره د قیامت پر ورځ باندې الله خبرې نه کوي ولا یزکیهم او د دې به هیڅ قسمه نه صفت شي او نه به چې کوم دې لره پاک کړل شي ولهم د دوی د پاره په آخرت کې چې شي دي عذاب دی علیم دردناک عذاب دی او دا خلک چې د کم خلک دغه شانتي کار کوي د قرآن په مقابله کې د مخلوق کتابونه اغوستي دي د الله تعالی کلام په مقابله کې د خپل د مشرانو واقعي مخې ته راوستي د دې خلکو به حل سي اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلاله چې دی اغسته د گمراهی په هدایت په مقابله کې والعذاب بالمغفرة او مغفرت په مقابله باندې عذاب اغسته فما اصبرهم على النار الله تعالی فرمایي سشي صبر ور کړی دي خلکو یا سشي صبر کړی دي خلکو را په دې اور باندې کوم د الله په قانون باندې پوي د الله په کلام باندې پوي نو زموږ بنن دا حل نه وي او افسوس زما استاد ما غوته ته مخکې مو ویل چې زموږ امینه ګیله نشته دی امي خو بس ځان داسې کړی چې هغه چې نه دا خو زما کتاب نه دی بس دا به مولا وي او مولا نه به تاسو کوم که څه قسمه مسلې مولا له ورزم زما والد محترم خبره الله دې لوی مقام ورکړي په جنت کې چې هغه به خبره کولای چې تاسو چې کله مړیږئ نو تاسو د سکارو کې جزان سره یو مولا خامخا مړوي ځکه چې کله سوال جواب شي چې تاسو د نظریې مطابق کني نور قیامت پر ما تاسو آیات ویلې او قیامت پر برا پاسه خو د کوم روایتي ذهن ده دغه مطابق خبره کوم چې ځان سره به یو مولا مړ کوي چې هغه به سوال جواب کوي افسوس زموږ تاسو مسلمان باندې چې قران نه ځان نه خبري او خاص کر افسوس زموږ په مولا طبقه باندې چې ته د قران نه خبره نه دی ولې پټه الله تعالی ته د قیامت پر ورځ باندې نه ودرېږي او چې دا خلک د قران مونږ ته نه بیانې پټوي د سما استاد وجه نه پټوي امي کې دومره کنيسته چې دا یو سړی ماته لګیا دی او قران د دې سپاري قران صرف د دې منځونو د پار راغلی دی روزو د پار راغلی تراو د پار راغلی دی د یو څو مقصود د تسبو د پار راغلی دی نو ما اوس تم په دې کې غټه غلې دي په کار د چې ما او ته په قران باندې ځان پوي الله دې موږ ته په دې خبر باندې عمل کولو توفیق راکړي یا پروردگار عالم د څومره مسلمانان چې راغلي دي یا الله د دې قدمونو د نیکو په تلو کې واچي یا پروردگار عالم د څومره مسلمانان چې راغلي دي یا الله د دې زړونو ته سینو ته قران په صحیح معنی سره کوس کې یا پروردگار عالم دې عوام ته دې زموږ تمام مسلمانانو ته دې الله تعالی داسې رهنمایان ورکړي چې هغه قران دې بیان وته کوي هغه څه وته وایي چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته رسولي دي یا پروردگار عالم هم پتا خو په قران کې بار بار اعلان کړي چې هاذا صراط مستقیم هو باوجود د مخلوق طرف ته موږ راخي یا الله دې خلکو ته هدایت وکړي یا پروردگار عالم د څومره مسلمانان دي قسمه تکلیفونه به بیماری به یا الله ته هغه بیماری وته ختم کړي یا پروردگار عالم ډېر خلک مصیبتونو سره مخ یا الله د مصیبتونو نه په خپل فضل او کرم سره کولاو کړي یا پروردگار عالم دلته چې څومره مسلمانان راغلي دي د بیماری وي او د دې په شرعي حاجتونه یا الله ته په خپل فضل او کرم پوره کړي یا پروردگار عالم زموږ څومره مسلمانان چې دي ته د قران لار اوخه د په قران باندې متفق کې یا الله د دې خلکو کې ډېر داسې خلک چې کورونو کې به اختلافات وي یا الله اختلافات ختم کړي یا الله زموږ مسلمانانو کې د سیمینه پیدا کړي چې خپل ومنځ کې ضرورولې یو بل ته نظر کوو د نفرتونو نظرونه ختم کوو یا پروردگار عالم موږ د قران زموږ سینو ته کوس کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.